السلام علیکم. آیا په اسلام کې ډیموکراسي جمهوریت روا ده، جایز دی یا ناجایز ده؟ اوله خبره خو دا ده چې راځئ د ډیموکراسي وپېژنو چې جمهوریت وایي څه د هغې نه پس ته به خبره کوو چې دا په اسلام کې جایز دی لا ناجایز دی. خبره ښه په غور سره وړه. ډیموکراسي دوه خبرونه ده. یو ډیموکراسي چې موږ ده دا په دوه خبرو کنسیسټ ده. یو ته وایي میجارټي چې کوم ځای کې اکثریت وي یعنې زیات خلک، هغې ته څه وایي میجارټي وایي. او بل ته وایي ماینارټي چې کوم ځای کې کم خلک وي یعنې اقلیت وي، چې هلته کم خلک وي ته څه وایي ماینارټي. یو ته میجارټي وایي بل ته ماینارټي. دا په جمهوریت کې وي چې یو ته کوم اکثریت چې کوم ځای کې اکثریت زیات خلک وي هغې ته څه وایي میجارټي، او بل کوم ځای کې کم خلک وي هغې ته څه وایي ماینارټي اقلیت. ها یعنې چې کوم ځای کې مطلب میجارټي وه د زیات خلکو د مطلب یو شي کې ووټینګ اوس موږ کوو هغې کې میجارټي زیات راغله، مطلب زیات خلک راغلل، نو موږ به هغه میجارټي په ځو هغه د اکثریت چې کوم ځای کې زیات وي موږ به د هغو خبره منو. داسې ده که نه؟ نو دلته خو دا دغه چې کوم دی حق چې کوم دی دا خو الله تعالی سره مطلب هغه چې کومه خبره وایي هغه به منو، نو میجارټي به منځ کې سین راغلی چې خلک به زیاته خبره کوي. دا لږ کنفیوژن زمونږ په دغې کې مغزو کې پرېوځي لږ، مطلب ټول حق چې کوم دی هغه خو الله تعالی سره د میجارټي پکې منځ کې به سین راغلی چې اکثریت چې کوم وي هغه به کېږي او الله چې کوم نه وي هغه به لکه نه کېږي. نو د ټاپک نه لږ سکیپ کوم، تاسو ته وړه غونډه د مشورې باره کې واقع یم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ځله په مسجد نبوي کې مشوره اخیستله د اصحابانو نه، مطلب څه شي باره کې به مشوره کوله، هغوی نه مشوره اخیستله. نو چې کله مشوره اخیستله نبي علیه السلام د ټولو نه مشوره واخیستله. یو کس چېرته ورته اخري کې لږ لیټ شو یا هغه نه رایه لږه لیټ شوه، نو چې کله هغه نه رایه لیټ شوه نو نبي کریم صلی الله اخر غونډ کې هغه نه رایه واخیستله. جبرایل علیه السلام راغی، نبي علیه السلام ته وی قسم مې دی که تا د اخري کس نه چاته مشوره رایه نه وي اخیستې، مطلب مشورې رایه دومره برکتي ګورې. موږ اکثر ویو که نه پرېږده مړه دی پکې رایه کې چا واچو دی پرېږده مړه ده نه وانه اخیستله یې وانه اخیستله، خو د هغې څومره. نو جبرایل علیه السلام ورته وایي د عذاب چې کوم دی هغه پورې ونې پورته واپس راغلی و، خو تا د اخري کس نه مشوره واخیستله نو هغه دې ځای نه واپس لاړ. د مشورې دومره غټ فضیلت دی. څه کار چې هم کوئ په کور کې دا خبره نوټ کړئ، مشوره اخلئ په هر کار کې چې نه سړی دی وړوکی دی. نبي علیه السلام باندې کور وړو نه مشوره اخله، وړوکی دی غټ دی هر څوک چې خو مشوره اخلي مشوره یو ښه عمل دی. لکه دا مې تاسو له دې ټاپک منځ کې یو دغه راویسته. خبره زموږ راتلله دې ځای پورې چې کوم ځای کې اکثریت وي لکه نو اکثریت خبره به منل کېږي، د خدای خبره به منل کېږي. نو بیا ډیموکراسي دا چې کوم ده دا په دوو لارو منل کېږي. اوس برنه ډیموکراسي ده که نه، مطلب کوم ځای کې میجارټي دا بیا کته ته خپلوله شی ده. لکه څنګه چې مشورې باره کې الله پاک په سورة شورا کې آیت نمبر 38 کې وایي چې وامرهم شورا بینهم، چې مسلمانان چې کوم مؤمنان چې کوم کار کوي دوی به څه چل کوي، دوی به مشوره رایه به اخلي. نو څه چل کوي کوم چې هغه چې خبره کله شوه چې دوی به رایه اخلي. نو بیا دې پسې راولم چې دا کوم دی دا په دوو طریقو باندې کوم دی ډیموکراسي دی. یو ته وایي مغربي طرز جمهوریت چې هغې کې مطلب د کوم چې د غیر مسلم دی هغوی به خپل ځان له تصویر. یو ته وایي اسلامي طرز جمهوریت چې کوم دی هغه په اسلام طریقې منبي، چې کومې کې هغې کې وایي که نه دغه آیات نه مخکې وامرو شورا بینهم نه مخکې وایي چې والذین استجابوا لربهم، چې دا مؤمنان چې کوم دي دوی به د الله تعالی مني پس ته به بیا په هغې مشوره کوي که نه. نو دا اسلامي طرز جمهوریت شو. لکه چې کوم الله تعالی کومه خبره کوي هغې کې به دوی به دغه کوي، ځان په ځان کې ووټینګ کوي، ځان کې به میجارټي او مینارټي راولي. کومه خبره چې الله تعالی طرف نه جایز وي، لکه اوس لکه ماینارټي کې د کوم چې مغربي طرز جمهوریت دی، لکه هغوی تاسو ته زه اوس وړوکی غونشان مثال لکم. هغوی چې یو بل کې هغه ډیموکراسي کوله LGBT والا کوم هغوی چې هغه بیل پاس کړو د هغه هلک هغه قیصه چې وکومه، نو هغې کې هغو مطلب ډیموکراسي وکړه چې کوم ځای ته میجارټي راغله. په ډېرو ملکونو کې هغه LGBT بیل چې کوم دی هغه پاس شوی و، هغسې شوی وه. زمونږ کوم چونکې د مغربي طرز جمهوریت کوم چې د اسلامي ممالکو په هغه ځای کې دا سرناړو شوی نه و، کوم چې مغربي و په هغه ځای کې شوی و. لکه نو په خبرې مطلب مې دا شو چې کله په اسلامي طرز جمهوریت کې موږ داسې غون خبرې من به ووټینګ کوو یا داسې غون خبرې من به موږ جمهوریت کوو چې هغه الله پاک مني، الله تعالی پاک دا جایز کړي موږ ته دا خبره موږ لکه بالکل منو. لکه زه تعالی اوس مثال راکړم، لکه اوس موږ یو دغه دی یو بوک دی، اوس لکه شیطان واچوي چې تاسو سکولونو کې هغه بوک زیات کوي. اوس ټیک د هغه بوک چې کوم دی هغه جایز دی، مطلب څه دغه خو نه دی. اوس زه ویم لکه تاسو مطالعه قرآن حکیم چې کوم دی 2 بوکسونه راولئ، مطلب دې لري 2 کلاسونه شي. اوس به موږ الیکشن وکړو، لکه مطلب ډیموکراسي جمهوریت به وکړو. میجارټي که ډېرو خلکو وي دا دې شي ټیک شوله، که ډېرو خلکو وي دا دې نه شي دا به نه شي، که ډېرو خلکو وي میجارټي ډېره راغله دا به شي. دا هېڅ خبره نه ده، الله تعالی طرف نه تاسو ته دا جایز یو مشورې کې تاسو ډیموکراسي کوئ. لکه په جمهوریت په څو طریقو کې دی، په 2 طرز جمهوریت کې. لکه اوس مغربي طرز جمهوریت کې څنګه چل دی، مغربي طرز جمهوریت کې اوس هغو لکه شراب چې کوم دی هغه په ځینو ملکونو کې داسې خرڅېږي لکه زموږ څنګه دا جوس چې کوم دی دا څنګه په دې لارو مارو کې فروډونو کې چې کله دا جوس موږ د ګنی جوس چې څنګه خرڅو داسې هلته شراب خرڅېږي. لکه نو هغه ولې هغو په دې باندې ډیموکراسي کړي
میجارټي خلک ورته الاوډ کړي چې میجارټي ورته ویلي چې دا جوستي دا سوري دا دغه چوم دي شراب چوم دي دا خرسي هلته خرسي ټیک ټاک چون کې زمون اسلامي ملک دی زمون کې دا ناجایز خبره ده نو دا چې کوم دی دا نه کیږي نو ډیموکراسي کوم چې دا په څه خبره ده په دوه خبرو ده وری یو مغربي طرز جمهوریت یو اسلامي طرز جمهوریت اسلامي طرز جمهوریت کې چې الله پاک کومه خبره کوي پاغه کې به موږ الیکشن کو پاغه کې به موږ مشوره کو پاغه کې به موږ فوکس ور کو میجارټي دا او کوم چې د الله تعالی نه مطلب الله تعالی خبره نه جایز کوي الله تعالی د اصول په دغه کې نه ران دي نو خبرې کې نه موږ اکثریت کولی شو هغه ټیک ټاک بس چټ خبرې نه انکار دی خبره موږ نشو کولی جزاکم الله